السلام علیکم ورحمت الله. د حسین رضی الله عنه شهادت قصه څه ده؟ واقعه د کربلا څه ده؟ زه په مختصر الفاظو کې په دې باندې تاسو د پوهه کولو کوشش کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په 11 هجری کې وفات شو او د هغه د وفات نه وروسته مسلمانانو په شریکه باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ مقرر کو چې تقریبا په وباندې 2 کاله یعنی 27 ماه د مسلمانانو مشرو. ابو بکر صدیق صاحب د وفات نه وروسته عمر فاروق رضی الله عنه د مسلمانانو دویم مشر شو. دوی ته امیر المؤمنین ویلی شو. 10 کاله 6 میاشتې د مسلمانانو مشرو او 24 هجری په 1 محرم باندې د هغو دفن وشو. د عمر فاروق رضی الله عنه د شهادت نه وروسته عثمان غنی رضی الله عنه د مسلمانانو دریم مشر شو. 12 کاله د هغو مدت د خلافت او په 35 هجری کې هغه شهید کړی شو. د هغه د شهادت نه وروسته د صحابه کرامو کې په یو مسله کې اختلاف پیدا شو. په هغه وخت کې د شام گورنر معاویه رضی الله عنه د هغه او د مسلمانانو څلورم خلیفه چې کوم مقرر شو حضرت علی کرم الله وجهه د هغه په منځ کې او دا اختلافات ډیر زیات سیواتلی دي. که تاسو د دې مطالعه وکړئ دې عنوان ته مسلمانانو په منځ کې مشاجرات صحابه ویل کیږي. حضرت علی رضی الله عنه د 35 هجری نه واخله تر د 40 هجری پورې د مسلمانانو مشرو 4 کاله او 9 میاشتې او دا دور د مسلمانانو په آپس کې ډیر اختلاف و تر دې چې اسلامي حکومت 2 ټوکړو، یو طرف ته شام علاقه وه بل طرف ته نور مسلمانان چې د هغو مشر حضرت علی صاحب و. حضرت علی صاحب په 40 هجری کې خوارجو شهید کو او د هغو د شهادت نه وروسته حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت علی صاحب زوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشر نوسیو هغه مسلمانانو خپل مشر کو 6 میاشتې د مسلمانانو مشرو. خو بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه او د حضرت حسن رضی الله عنه په منځ کې د امن یو معاهده وشوه. حضرت حسن د مسلمانانو د اتحاد او د اتفاق په خاطره د معاویه رضی الله عنه په حق کې د مشرۍ نه دستبردار شو او په سن 41 هجری کې د ټول امت مسلمه مشر د دغه صلح په نتیجه کې حضرت معاویه رضی الله عنه شو او چونکه هغه په شام کې وو نو پای تخت د مسلمانانو شام ته لاړ یعنی دمشق بیا د مسلمانانو دارالخلافه مقرر شو. د 41 هجری نه واخله تر د 60 هجری پورې 19 کاله مسلسل حضرت معاویه رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی د وحی لیکونکی دی 19 سال د مسلمانانو مشر و. خو حضرت معاویه رضی الله عنه د خپل وفات نه 4 کاله مخکې یو عمل وکړو. په 56 هجری کې هغه په خپل زندګۍ باندې ځان له جانشین مقرر کو خپل زوی یزید. په امت مسلمه کې دا یو ډیره اختلافي مسله ده چې د صحابي په خپل ځای باندې جانشین مقررول دا صحیح وو او کنه. جانشین مطلب دا چې زما د وفات نه وروسته به یزید د مسلمانانو مشر شي. په فقهي اعتبار سره خلیفہ وقت دا حق حاصل دی چې هغه جانشین مقرر کی. او مسله بدای چې د خلیفہ جانشین خو مقرر کولای شي او د په مقرروالی باندې د جانشین جوړیږي نو د دې خلیفہ دا جانشین مقررل محض صرف مشورې او بیا به مسلمانانو د اهل الرای شورا ته مسله حواله شي چې خلیفہ خدا رائے ورکړي دا تاسو دا رائے قبلوي او کنه قبلوي. که شورا دا قبول کړه نو دی به د مسلمانانو مشر شي او که د مسلمانانو شورا دا قبول نه کړه نو دی به د مسلمانانو مشر کیږي نه. لکه ابو بکر صدیق صاحب هم د عمر فاروق صاحب مشوره ورکړې وه او بیا د مسلمانانو شورا خپل مشر مقرر کو. نو معاویه رضی الله عنه جانشین مقرر کو 56 هجری کې او 4 کاله د دې خبرې چلیدې په امت مسلمه کې چې آیا د حضرت معاویه رضی الله عنه وروسته یزید د مسلمانانو مشر پکار دی او کنه دی پکار. چونکه حضرت معاویه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، صحابو لوی شانی اهل سنت والجماعت د حضرت معاویه رضی الله عنه په نیت باندې شک نه کوي، په خپل نیت کې بالکل مخلص و. د یزید مقرر کول دا هغه وخت د سیاسي حالاتو تقاضا وه ځکه د دې 56 هجری نه صرف 15 کاله مخکې حضرت علی رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه په منځ کې چې کوم اختلافات وو هغه اختلافاتو ډېر لوی نقصان ورکړو امت مسلمه ته. نو د هغو نیت دا و چې د شام خلک په دې باندې خوشحاله و چې یزید د مشر مقرر شي نو چې امت مسلمه بیا اختلافاتو ته لاړ نشي او پرامن منتقلی وشي د اقتدار.
او دویم دا چې د هغو د یزید په کردار باندې بالکل شک نه نو د حضرت معاویه رضی الله عنه په نیت باندې هیڅوک شک نه کوي. د دې وجې نه د الله د نبي صحابي دی او هغو ته لعن تان کول د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې دا ډیر لوی ګناه او ډیر لوی جرم دی. البته دا ویل کېږي چې دا د هغو اجتهاد او په اجتهاد کې او مجتهد کله خطا کېږي هم او کله درستګۍ ته هم رسی. بهرحال په 60 هجري کې چې کله حضرت معاویه رضی الله عنه وفات وشو او مسله شورا ته لاړه چې آیا د خلیفه دا رائے قبول وکړو که رد کړو. د شام خلکو په دې باندې بیعت وکړو او څلورو لوی لوی صحابو د دې بیعت نه انکار وکړو چې پای کې حسین رضی الله عنه، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم اجمعین. او د دې ټولو قول داو چې دا به په امت مسلمه کې د بادشاهت لار کولاو کی. بادشاهت ته ملوکیت وای، په اسلام کې خلافت ته ملوکیت پکې نشته. اسلام چې کوم موږ له د حکومت نظام را کړی دی په هغې کې خلیفه مقرر کول دا د مسلمانانو د اهل الرای د شورا کار دی او هغه په میرټ باندې منتخب کیږي او په بادشاهت کې بادشاه په میرټ نه او نه شورا منتخب کوي. هغه زوړ بادشاه خپل زوی یا رشتہ دار په خپل مرزي منتخب کوي. نو چونکې د اسلام یو ډېر لوی قانون ته نقصان رسیدو، د خلافت نه ملوکیت جوړېدو، د دې وجې نه دې څلور صحابه کرامو د بیعت کولو نه انکار وکړو. د دې نه مخکې د حضرت معاویه رضی الله عنه په زندګۍ کې د ابوبکر صدیق صاحب زوی عبدالرحمن رضی الله عنه د دې نه انکار کړو چې دا خو بادشاهت ته مونږ دې خبرې ته تیار نه یو. د معاویه رضی الله عنه د وفات په ټایم کې عبدالرحمن وفات شو. دا څلور د مسلمانانو مشرانو چې کله د شام خلکو بیعت وکړو، ډیرو گورنرانو هم بیعت وکړو. په دې څلور مشرانو کې دې دوو مشرانو هم بیعت وکړو د پاره د دې چې امت مسلمه انتشار ته او فساد ته لاړ نشي، ځکه د امت ډیرو خلکو بیعت کړو. البته حسین رضی الله عنه، عبدالله ابن زبیر د دین انکار وکړو، هغه مدینه پرېښوده او مکې مکرمې ته هجرت وکړو. د دې ځنا په قصه کې یو ډیر خطرناک موړ راغی. هغه موړ داو چې د کوفې خلک کوم چې د عراق علاقه ده هغه حضرت حسین رضی الله عنه سره خط او کتابت شروع کو په دې مسله کې چې تاسو کوفې ته راشئ، مونږ بس تاسو په لاس باندې بیعت وکړو او په اسلام کې چې دا کم بادشاهت را نوځي دا بادشاهت خلاف په مونږه جدوجہد وکړو. حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما خو په مکې کې پاتې شو او حسین رضی الله عنه دا فیصله وکړه چې زه کوفې ته ځم او په اسلام کې چې کم بدعت دا شروع کیږي د دې خلاف په جدوجہد وکړم. حسین رضی الله عنه د مکې مکرمې نه کوفې طرف ته روان شو. هلته کې په کوفې باندې یزید یو ډیر سخت گورنر مقرر کو، داغه نه عبید الله ابن زیاد نومو. عبید الله ابن زیاد په څه طریقه باندې، یا د زور زبردستی په طریقه باندې، یا د حکمت په طریقه باندې، د بدمعشۍ په طریقه، هر څه چې د کوفې د خلکو نه بیعت واغستو. او چې کله حسین رضی الله عنه د کربلا مقام ته ورسید چې دا د کوفې نه دیخوا مکې طرف ته دی، نو پته ورته ولګېده چې د کوفې خلکو د عبید الله ابن زیاد په لاس باندې بیعت کړی دی. عبید الله ابن زیاد یو لښکر راولېږو د حسین رضی الله عنه په کربلا کې د روکا وهلو دپاره. د هغې لښکر مشر عمر بن سعد هغه حضرت حسین ته صرف 2 ګنجایشونه ورکړل، 2 چانس چې یا خو د یزید بیعت وکړه او که د یزید بیعت نه کینو جنگ ته تیار شه. حضرت حسین رضی الله عنه تر آخر وخت پورې دا کوشش کو چې جنگ ونشي او د عبید الله زیاد سره چې د کوفې گورنرو بار بار خط او کتابت او سوال جواب روانو. عبید الله ابن زیاد ته اپشنز عمر کړل چې یا خدا سي وکه ما واپس پرې زم هغه ځای ته د کم ځای نه چې راغلم یعنی مدینې ته، یا دویم اپشن ما پرېږده زه به سرحد طرف ته لاړ شم د مسلمانانو هلته به ژوند کوم، یا ما ته لاره زده که زه د یزید خواته شام ته ځم او د اثر په دې مسله کې خبرې کوم. عبید الله ابن زیاد بس 2 اپشن وکړل چې نه یا خو به جنگي او یا به بیعت کې. حضرت حسین رضی الله عنه د پیغمبر وینه وه، هغه دې غلامۍ ته تیار نه شو. د کربلا په میدان کې هغه خونریز واقعه وشوه. د عمر بن سعد د لښکر هغه د حضرت حسین رضی الله عنه سره جنگ راغی او پای کې 72 کسان د پیغمبر د کورنۍ پکې 18-19 کسانو هغه د کربلا په میدان کې شهیدان شول. انا لله و انا الیه راجعون. دا د دې واقع مختصر پس منظر دی. نور تفاصیل تاسو ځان لکته شي. تاسو ګورئ چې په اسلام کې د خلافت نظام څومره ضروری دی چې د خلافت نه بادشاهت جوړ نشي. د دې دپاره د پیغمبر کورنۍ وینه توی کړه. الله دې موږ د دین اسلام په سیاسي نظام باندې پوه کړي.